نو د مارونو نفل عبادت ذکر و اذکار تلاوت دی له زور ورکې نن سبا خلک ټول په لډو نښتي دي وخت لنډو ځمکه وخت ټیم لنډو نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډوي او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېروي د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کوې ګوره په الله ځان وبخئ دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي قیمتي میاشت فضول په لډو کې سری چې سره پنځه کسه یو ځای شي لډو کوي او وخت تېروي دا څه دومره ګرانې روجې دي د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي ذکر ولې نه کوي تسبیح لاس کې لډو نه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی چې الله نوم یادوي مهرباني وکړئ مهرباني دا زما وروڼه یې چې څوک هم زما آواز اوري ځکه خلک خو کم دی مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کمې نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی قرآن لاس کې راوالی چاله قرآن ورځي په ناظره تلاوت تی کوي او چاله نه ورځي تسبیح ذکر و اذکار درود شریف دا وایه لډوګانو باندې دا وخت مه تېروئ فضول وخت به ضایع شي او د الله دا وخت بیا په ګوتو نه راځي بیا فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده صبر څه معنا ډېرې معنی دي علماو د صبر ګڼې معنی کړي دلته به زه څه معنا وکړم د خوراک نه به ځان صبر کې صابره به صبر بندوالي ټینګوالي ته له به ټینګ کې د خوراک نه د څښاک نه د خواهشاتو نه د کنځلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه به ځان صابره کې د ګناه نه تر دې حده پورې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که څوک درته کنځلو کې یا درته سپکه وایي وایي زما روژه ده جواب مو ورکوه او الکذب والغیبت یفطران صوم حدیث کې راځي وایي چې څوک غیبت کوي او دروغ وي روژه ماتوي وی داسې نه ماتوي چې قضا در باندې راځي خو د روژې برکت ورسره جوړه شو